أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تلك حدود الله دا حكمنا او پوری دا الله تعالی دی. ومن یطع الله سوک چې تابعداري کوي د الله او رسوله او د الله د رسول يدخله جنات داخل بکی الله پاک هغه لره جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به د هغې د لاندې نه ودې خالدین فیها همیشه به دوی په هغې کې وذلک الفوز العظیم او دا کامیابي ده لویه. ومن یعص الله سوک چې نافرمانی کوي د الله تعالی او رسوله او د رسول داغه ويتعدى حدوده او تیریږي د پولو داغه نه يدخله نارا نو داخل بکی الله پاک هغه لره اور ته خالدا فیها چې همیشه به دی په هغې کې وله عذاب مهین او د ده لپاره به عذاب سپکوونکی شرموونکی. ربط د مخکې سردار چې مخکې احکامات بیان شو د یتیمانانو په باره کې د زنانو په باره کې د کمزورو ناتوانو باره کې دغرنګې د میراث احکام ذکر شو او هغې کې دا تاکیدات و چې د دې کسانو سره ظلم مه کوئ د هر حقدار حق هغو ته ورکئ. نو دا مختلف قسم احکامات بیان شو. نو تلکه کې اشاره ده دغه احکامو ته کوم چې ذکر شو په دې صورت کې د دې نه مخکې. تلک حدود الله دغه احکام چې دي د الله پاک پولي دي د الله حدود دي. نو زیری ورکوي هغه چاته چې هغه د دې احکاماتو تابعداري کوي او دا مني او یره د هغه چاته چې هغه نافرمانه وي او د هغو لپاره سزا ذکر کوي کوم کسان چې نه مني. ومن یعص الله ورسوله ويتعدى حدوده سره هغو ته یره ورکوي. نو تلکه نه مراد دغه احکامات شو چې په دې صورت کې بیان شو. دا د الله پاک حدود دي د الله پاک پولي دي. حدود د حد جمع ده. حد چې دی هغه پولي ته وایي. نو پولي ورته ځکه ووي چې د مکلف لپاره د دې احکاماتو نه اوړېدل او ورتېرېدل دا جایز نه دي. دا به پار کوي نه لکه څنګه چې سړی د خپل حد برید نه اخوا نشي وتی. ومن یعص الله ورسوله څوک چې د الله پاک اطاعت کوي د الله د رسول اطاعت کوي الله پاک به هغو جنتونو داخل کړي چې د هغې د لاندې نه به ولي بهیږي. چې څلور قسمه مشهورې ولي دي صورت محمد کې بیان شوي دي. همیشه به دوی په هغې کې او دا غټه کامیابي ده. او څوک چې نافرمانی کوي د الله او د الله د رسول او د پولو نه تجاوز کوي نو الله پاک به اور ته داخل کړي چې په هغې کې به همیشه د ده لپاره عذاب د سپکوونکی. ومن یعص الله لفظ د عصیان کې اشاره ده هغه خبره او قول نه منلو ته. ويتعدى حدوده کې اشاره ده نیک عمل نه کولو ته. نو څوک چې خبره نه مني د الله او د الله د رسول ويتعدى حدوده او تجاوز کوي د الله د حدودو نه یعنی نیک عمل نه کوي نو الله پاک به دی اور ته داخلي چې په هغې کې به دی همیشه وي. نو د حدودو نه تجاوز مختلف صورتونه دي. یو دا چې بیخي انکار وکړي د هغې نه. دویم دا دی چې عقیده پې لري خو یا پکې زیادت وکړي یا پکې نقصانه. لکه د فرض مانځه رکعتونه دي چې هغه زیادت او نقصان دواړه په هغې کې ناروا دی. څلور رکعته د ماسپښین لمونځ دی مثلا یو سړی هغه درې رکعته کوي نو هم ناروا. دا تجاوز دی د الله د حد نه. او که د دغه څلورو په ځای باندې پنځه رکعته کوي او زیادت پکې راولي نو هم ناروا دي. دریم صورت دا دی چې یوازې زیادت پکې هغه جایز نه وي. لکه د څلورو ښځو نه زیاتې ښځې کوله نو دا په دې کې زیادت چې کوم دی هغه جایز نه دی. کم یې پکې کولی شي. د دریو نه په کمه زنانو سره چې کوم دی نکاح کوي نو هغه جایز دی. یا څلورم صورت دا شو چې یوازې نقصان پکې هغه جایز نه وي.
لکه د زکات مقدار دی چې هغه مخصوص مقدار وي 40 روپۍ ورکول دي نو زیادت پکې که وکړی شي نو خیر دی جایز دی بلکې ثواب دی خو چې د فرضیت عقیده په هغې باندې نه لري که څوک د فرض عقیده لري چې الله پاک په ما باندې دا فرض کړي چې 40 روپۍ نه زیاتې ورکوه نو دا ټیک نه دی دا خبره غلطه ده خو کمې پکې نه کېږي چې د دغه مقدار نه په کمه باندې ورکوي نو دا تجاوز دی د حدود الله نه دلته دا ټول صورتونه مراد کېدی شي نو خوارجو د دې آیت نه دلیل نیول دی چې یو سړی مرتکب د ګناه کبیره یې غټ ګناه کوي نو د مخلد فی النار دی همیشه به چې کوم دی د دوزخ ته داخلېږي ځکه دلته وایي چې څوک د الله نافرماني کوي او د الله د رسوله د الله د حدودو او د پولو خیال نه ساتي د هغې نه تجاوز کوي نو الله پاک به یې داسې اور ته داخل کړي چې هغه به همیشه یي دی په هغې کې د دې لپاره عذاب د سپکوونکی نو چې همیشه یي نو په دې سره د دې نه دا پته لګي چې دې کبیره ګناه سره سړی کافر کېږي کافر شو جو بیا د همیشه چې کوم دی په عذاب کې دی اهل سنت والجماعت د دې نه جوابونه کوي یو جواب دا دی چې دا په صورت د انکار باندې حمل دی او په انکار سره سړی کافر کېږي څوک چې د الله د حدود نه تجاوز کوي یعنی د الله پاک احکامات نه مني د هغې نه انکار کوي چې انکار یې ترې وکړو کافر شو چې کافر شو بیا جو همیشه په جهنم کې به وي دویم دا دی چې دلته د الله او د الله د رسول د نافرمانی سزا چې کوم دا بیان شوی ده انسان همیشه جهنم ته بوځي لیکن چې مانع نه وي او که چېرته مانع و نه همیشوالي ده نو بیا یې ترې راوباسي لکه مانع د ایمان او توحید دی څوک د الله د پولو نه تجاوز کوي د الله او د الله د رسول خبره نه مني نو د ده سزا همدقه ده چې الله پاک به دی اور ته داخلوي دی به په هغې کې همیشه وي خو که د هغې نه یو مانع موجود و د دغه خلود فی النار نه نو بیا یې الله پاک راوباسي د هغې په برکت باندې دغه ایمان بیا اثر لکه د ده کې ایمان دی دی موحد دی نو د هغې د وجې نه بیا دی همیشه په جهنم کې به نه وي بیا به یې الله پاک راوباسي نو ایمان چې کوم دی هغه خپل اثر ښکاره کړي د اور په وجه باندې ګناه کمزوری شي او د ایمان چې کوم دی هغه په وجه باندې بیا دی د اور نه راوځي نو خدای پاک د چا اعمال چې کوم دی بربادوي نه دا د الله پاک عدل او انصاف دی نو دغه مطلب دی نو څوک چې نافرمانی کوي د الله او د الله د رسوله او د الله پاک د پولو نه تجاوز کوي نو الله پاک به داخل کې اور د خالدن فیها چې په هغې کې به همیشه او د دې لپاره عذاب د سپکوونکی